أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أظلم سوق دي زياد ظالما ممن دا غچانا افترا چی زان جوڑی علی اللہ پا اللہ باندے سشے جوڑی کذبا دروغ فزعم ان له ولدا داسی گمان کی چی بری تلالر ولد دے او شریکا یا شریکا نو سوق دے زیاد ظالم دینا سوق بل دوی ظالم شتانا لا احد اظلم منه بل سوق تینا ظالم نشد دغا انسان لوی ظالم دے اولئک دغا ظالمان دغا دروجن يعرضون پیش کونے بشی علی ربهم پر اخپل باندی رب دربار تب پیش کی رب کریم بد تپوس کئی دینا چی تاسو ولی زان جوڑا ولا ولد مالرا شریک مو ولی جوڑا ولا ويقول الاشهاد ويبا گواہی کون کی شاہدان کراما کاتبین فرشتی بورتو یا عام فرشتگان یا انبیاء یا ددی انداؤنا یا جبی ددی بویا هؤلاء الذين دغا كافران چدی هم الذين دغا کسان دی کذبو چی دروغی ویلی علی ربهم پر خپل باندې رب لای ولد ثابت کړي دی دروغ ویلی دی شریکی ثابت کړي دی رب کریم فرمای الا خبردار لعنت الله لعنت الله تبارک وتعالى دی على الظالمين فالظالمان باندې الذين دا ظالمان هغه کسان دي يصدون من يمنعون چی منکی خلق عن سبيل الله من عن دين الله د دین د الله نه ويبغونها ولټي دین د الله لرا عوجا کوګواله وهم دي چې دي بالاخره په اخرت باندې هم دي کافرون کفر کون کړي رب کریم فرمای اولئک دغ ظالمان دغ دروجن لم يكونوا ندي معجزين عجز كون کی له لرا فی الارض پزمک کی دراتلو د عذابنا چې کله الہ العالمین د عذاب اراده وکي دی به بری تعالی لرا عجز نکی وما كان لهم نو نبوي دی لرا من دونه سوا د الله نه من اولیاء سوق دوسا چې يحفظونهم من عذابنا چې بچ کی دی لرا د عذاب زمونږه سوق دوس بدیل لرا نوي يضاعف منا يزاد زیاتول بشي لهم دی لرا سشي على عذاب وعذاب ولی ما كانوا نودي يستطيعون طاقت لرله السمع د اوریدو نو دا طاقت نه لرو چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لرغو کېږ دی د وجه د حسد او بغض نه دا طاقت نه لرو بغض کولو پیغمبر علی السلام سره وما كانوا نودي يبصرون چې کتلوي په نظر د محبت سره پیغمبر علی السلام لرا یا یبصرون کتلوی دی هدایت لرا دلائل د قدرت لرا رب کریم فرمای اولئک دغه مشرکان دغه کافران خسروا تاوانی رسول انفسهم نفسون خپل لرا وضل ورکبش عنهم ددینا ما غبطان کانو جهودی یا دیدی په دغه زمانہ کې یفترون ځان نه جوړیا الہان خدایان مشغول بشي په ځانونو خپل باندې دا به نورک شي پورز د قیامت لا جرم مانا حقا لا جرم اي حقا خامها حق دا خبر ثابت دا انهم يقينا دا كافران چدي في الاخرة فاخرت کی هم الاخسرون هم دي زیاد توانیان بوي دا کافران ان الذين يقينا وكسانا منو چی ایمان روڑے دے وعملوا الصالحات و نیک عملونه کړي دي واخبتوا من عاجز يعني کړي دي او خالص کړه دې دین خپل اله ربهم اله ربهم د پاره د رب بلا اولئک دغه کسان اصحاب الجنه ملګری د جنت دي هم دي فيها په جنت کې خالدون من دائمون همیشه وي لا يموتون ولا يخرجون نب مرید دی په جنت کې نب خارجي کې د جنت نه اوس بری تعالی مثال بیانې د دوه ډلو مثال بیانې چې کافر او مؤمن دي مثل الفريقين مثال د دوه فریقینو د دوه ډلو چې مؤمن او کافر دي کل اعما پشانت دړون دي ول اصم یو د کانه دي ړون مراد کافر دي چې دلایل د حق نه ګوري او کول مراد هم کافر دي چې بل نه ناوري حق والبصير او د بنا دي ها چې ګوري دا مؤمن دلایل د حق لره بصیر مراد مؤمن دي والسميع دا اوریدون کې دي چې اقوال د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لره اوري دا مؤمن رب کریم فرمای هل یستویان مثلا
آیا سره برابر دي دا دوه ډلې د جهت د مثال نه بلکې ندي برابر لکه په دنیا کې لوندو بنا نه دی برابر کانو اوریدونکو ندي برابر نو دغه شان مؤمن او کافر ندي برابر وفلا تذكرون آیات سو پناخله کافرانو پنوخله کنه درینا اوس بری تعالی واقعات بیان د انبیاء دا تشجيع بالتبلیغ دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم زړور کیا وی زمون امداد در سره د پیغمبر علی السلام ته مخکې انبیاء او تو ګورا څومره سخت تکالیف پر راغلي دي واغي دا داوا نه د پرېخي دا الله تعبدو الا الله دغه داوا به ډېر تکالیف به پر راغلل خو هم دغه داوا به وا نوح ولقد خامخ په تاکید سره ارسلنا لګل مونږ نوح علی السلام الى قومه قوم فلرا دا مقوله د بری تعالی شو فلما جاءهم کل چراغ دا تقدیرات دي دا یادوي کله چراغ نوح علیہ السلام دی قوم پلرا قال لهم ویل دی نوح علیہ السلام دی قوم لرا سشی ویل انی یقینا زچیم لکم تاسو لرا نذیر يرون کیما مبین خکارا پدی خبرمو يروما الله تعبدو دا چې تاسو عبادت مکوئ الا الله مگر یو الله عبادت وکیا د یو الله عبادت وکي پرې د بوتانو عبادت فلا تعبدوها د دې عبادت مکویا انی یقینا زچ مخاف یریګم علیکم پتا سو باندې عذاب یوم عذاب دورځي علیم دردناک یریګم کچره عبادت د بوتانو کړونو بری تعالی به تاسو ته ډیر خطرناک عذاب درکې فقال الملأ پسویل رؤساو مشرانو جواب کی الذين اغا مشرانو کفرو چې کفر کړو من قومه د قوم د نوح علیہ السلام نا ما نراک ویل نوح علیہ السلام تا ما نراک نګورو مونږ تعالی را الا مگر بشرن یو سړی مثلنا په مثل زمونږی ته خو یو سړی فرشته خو نه وما نراک نګورو مونږ تعالی را اتبعک مگر چې تابعداري کړی دستا الا الذين مگر هغه کسانو هم ارازلونا چې هغه ضعیفان زمونږ دي قمقل الیاذ بالله دی مؤمنانو ته قمقل ویل دی قمقل خلق استا تابعداري کړی دی غریبو دی رزیلو بادی الرأی منا سرسری فکر والا دی ولم تفکروا ها ولو تفکروا لم يتبعوك اگر کدی فکر کړي وې نو ستا تابعداري به نه وکړي نو خيار خلق درکې نشتا دی غریب خلقو دی ضعیف خلق ستا تابعداري کړي دا نوح عليه السلام ته قوم بادي الرأي منا سرسری فکر والا ظاهر الرأي وما نرى نغور لكم تاسو لرا او چا چې ستا تابعداري کړي علینا په مونږ باندې نګورو من فضل سفزیلت خو تاسو ته نشتا تاسو هم خوراک کوئ مونږ هم خوراک کوو که تاسو الله تبارک و تعالی ته ګران وې نو تاسو ته ناشنا رزق راتلې بل نظنکم بلکې مونږ ګمان کوو په تاسو باندې کاذبین دروغ ویونکي قومیان ورته ویا یعنی مونږ ته دروغجن ښکارئ تاسو قال نوح علیہ السلام یا قوم زما رأیتم ایا وینئ تاسو کلیدلی موي اخبرونی خبر را کئ ماته ان کنتو کچره یمزا علی بینه په واضح دلیل باندې بیا بم دروغجن یو مونږه من ربي د جانب درف په واضح دلیل باندې یما واتانی منا واعطانی را کړي ماته الله تبارک وتعالى رحمتا منا رحمتا نبوت مراد نبوت اسلام ده من عنده د جانب خپلنا فعمیت پس بیا پټ کړي شوی حقیقت د دې رسالت د دې نبوت علیکم پتا سو باندې انلزمکموها معنا انجبرکم على قبولها ایا مجبورو مون تاسو لرا فقبول د دې د غلاره فقول د لا اله الا الله انلزمکموها معنا انجبرکم على قبولها ایا مجبورو مون تاسو لره په قبول د دې نه وانتم حال د تاسو چې له دې لارې لا کارهونه بدګنون کې تاسو بدګنون کې تاسو هم نه مجبورو په دغه ټیم کې jihad نه نوح علی السلام قوم کې jihad نه نو ورته وي مونږ خو تاسو نه مجبورو که ایمان راوړی که نه راوړی نه مراوړی ویا قوم نوح علیہ السلام ورته قوم زما لا اسالکم ز سوال نکم
عليه على التبلیغ التوحید په تبلیغ د توحید باندې مالن د مال د سمال سوال نکوم زتا سنا ان اجریا ند تنخوا زما ند اجر زما الا مگر علی الله په الله باندې دا دی ورته ویل دی قومانو نوح علی السلام ته وی دا غریب لری کا مون ملکان یو دا غریب دی که وشړل ځان نن مونږ به در سره کله کینو نو ویل نوح علیه السلام ورته وما انا نیم زه بطارد الذین شړون کې دا کسانو آمنو چې ایمان راوړی دی انهم یقینا دا غریب خلق چې دی دا غریب مؤمنانا زکه شړم دی یظنون دا مقدر دی دی یقین لري ملاقات چې ملاقات کون کې دی ملاقات بکې دی ربهم در خپل سره ولكنني لكن زچې ما راکم ګورم تاسو له قوم یو داسې قوم تجهلون چې جهل کوي نه پوهي کوي ويا قوم زما من ينصرني من يمنعني سوق من کی مانا من ينصرني من سوق بمدد زما کی یعنی من بکی مالا من عذاب من الله مانا من عذاب الله دا عذاب د الله ان طردتهم کچر وشلم دی لره په قول استاسو باندې نو سوکم نشته چې به زما امدادو کی من کی مانا عذاب د الله لره افلا تذكرون آیا تاسو پن نخلی مانا دا پن واخلی ولا اقول لكم ها بیا بدی ویل دا غریب ځان سره ګرځي دا مالدار ک کنه زکه چې الله ته تاسو محبوب یا کله به ویل چې ها مونږ ته د عذاب وادي کې دا عذاب کله راځي جواب ولا اقول نمزم لكم تاسو لرا اندی چې ما سره خزائن الله خزانه د الله دی چې دا غریب مالدار کم ما خو تاسو ته دانه دی ویلي چې ما سره خزانه د الله دی د دې خزانو واقدار خو الہ العالمین دی دی به ویل چې عذاب کله برازي ورته جواب ورکي ولا اعلم الغیب او زه نه پوهیږم الغیب په غیب کلی باندې ولا اعلم صيغه د تکلم د ذاتیت پکې ده زه علم نلم په غیب ذاتی کلی او تفصیلی باندې ها چې اخبركم بما تريدون چې خبر کم ز تاسو غزي تاسو اراده کوي چې د عذاب کله راځي ولا اقول لكم او زنویم تاسو لرم ولا اقول زنویم چې انی ملک چې زه فرشته یم دا د هغه خبرې جواب دی چې دی ورته ویل و ما نراک نګورهم تعالی الا بشرا مثلنا مگر تو بشری زمون په شان دی هغه مخکیات کې تیر شو تو فرشته خو نه جواب ورکي ولا اقول نویم ز تاسو ته انی ملک چې زه یو فرشته یم د اسمان نه راغلم نه زه بشر یم ولا اقول نویم ز للذین فبارد هغه کسانو تزدری منا تحتقروا چې سپک ګوري تزدری منا چې سپک ګوري اعینکم سترګستاسو یعنی د حقارت په نظر ته ورته ګورئ تاسو هغه ته نیم داغي په باره کې دي غریب مؤمنانو باره کې لن یؤتیهم الله چې هرگز به ورنکي دی لبر تعالی خیرا داسې نه یم الله تبارک وتعالى اعلم علم لري بما باغ تصدیق او ایمان لري غریب مؤمنانو فی انفسهم چې فی قلوبهم چې پزړونو د دې کې بر تعالی علم لري انی یقینا زم اذن پدغه وخت لو قلت هذا کچر ومزدا لن یؤتیهم الله خیرا دا خبر زوکم نو اذن پدغه وخت لمن الظالمین خامخ بيمزدا زر رسون کو نه ځان خپل لرا قالوا نو يلدي قومانو یا نوح علیہ السلام قد جادلتنا پتا کی سرا خاصم تنا جګړه وکړه تا زمون سرا اکثر تا په زیاتواله دی کو جدالنا په جګړه زمون کې روزانه بحثونه دي فاتنا پستراتلو کوم لره بما پغه ستایدونه چې تو واده کې مون سره من العذاب د عذابنا ان كنت کچری تو من الصادقین درشتنونا پرې خبره کې چې عذاب راتلون کې نو رای ولا قال نوح علیہ السلام انما یقینا خبر دادا یاتیکم راتلکم زتاستا به پر عذاب باندې
یاتیکم راتلکی تاسو ته به په عذاب باندې السوق راتلکی الله پاک الله براولی تاسو باندې د عذاب ان شاء کچری د اراده وا د هلاک تاسو نو عذاب براولی وما انتم او کله چې عذاب راشي وما انتم نبای تاسو معجزینا بمعجزینا عاجز کون کی لرا د عذاب نه یعنی چې تیختتین او کوي نشي تیختتین کوله ولا ينفعكم او دا خبرهم زیات ساتي نفن رسي تاسو ته نصحي معنا نصيحتي نصيحت زما ان اردتو کچره زیراده لرما ان انصح دا چې نصيحت وکم لكم تاسو لرا نو نفن رسي نصيحت تاسو پدې شرط ان كان الله کچره وی بری تعالی یرید اراده لري ان يغويكم منا يضلكم چې گمراه کی تاسو لرا نو زما نصيحت به تاسو ته هیڅ فائدہ نه درکیا هو ربكم چې دا رب تاسو دې بری تعالی و الیه دی الله لرا ترجعون واپس کوله بشي ام یقولون منا بل یقولون بلکی ویا دا مکی مشرکان یا د نوح علیہ السلام قومان افتراه ځان جو کړی دی نوح علیہ السلام دا رسالت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قران کریم ځان جو کړی دی قلت ورته یا رسول الله یا نوح علیہ السلام ان افتریته کچری ځان جو کړی ما دلرا فعلیا پس ما باندې اجرامي جرم او ګناه دا غیره یعنی اسمی ګناه زما دا وبالو جرمي ګناه د جرم زما ده اجرام معنا کسب ذنب ګناه کول وانا وزچم بریون بیزار یما مما دا سنه تجرمون چې تاسو کوم جرم کوي کوم ګناهونه کوي دا غینه ز بیزار یما